سلامونه احترامات پښتون قومي جرګې په نمائندګۍ باندې خیبر پښتونخوا منجرګۍ ته مشران راغلي وو خو دوی واپس درومي روان دي نورالله ترین صاحب سره موجود دي سره خبرې کوو نورالله ترین صاحب ولې ډېره مننه موږ تقریبا لس نیمې 11 بجې ټیم وو جرګه 12 بجې شروع شوله ټول سیاسي جماعتو ته وینا ورکول سولې بیا یې سابقه ګورنر ایکس ګورنرانو ته اوس چې بالکل حال خالص وو اوس موږ ته ټایم پر ټایم ور ودرېستې ټیم سته نو موږ احتجاجاً راووتو چې د پی ټي ایم دا غږ چې انټرنیشنل د ټول پښتون افغان ملت د امن غږ دی هغه جرګه هم د امن پر نامه راغوښتل سوې ده او دوی و دا تحریک انټرنیشنل تحریک ته په دا نظر ګوري نو موږ احتجاجاً راوځو او د دې جرګې بایکاټ کوو دا د ریاست څومره وکړه انتظار هم څومره سار راغلیو 10 بجې راغلیو تر اوسه پورې نو پی ټي ایم د دې جرګې بایکاټ کوي دا جرګه سرکاري جرګه ده دا جرګه ریاستي ادارو جرګه ده دا قطعاً د پښتانه پر نامه باندې نه جوړه سوې ده نه جوړیږي دا فکس کیس دی دا وزیر اعلی خو وایي چې زه لکه قبایلي سړی یم نو زه لکه مخلص یم د دې خلکو سره او امن او امان راولم او سهار نه تاسو دلته موجود یې د خبرو مو که نظر کې انشاء الله سوال جواب وکړو وزیر اعلی ته د بل چا ته 18 واره دا نظیف لالا زموږ سپین ږیری ملګری دي 14 واره ورغلی وزیر اعلی خپله ورته چې تقریر ورکړي خبره د وزیر اعلی نه ده ټول یې غماله دي ټول یې غماله دي بس هره وجه چې ده بهرحال موږ بایکاټ کوو موږ روان ډېره مننه نورالله ترین صاحب تاسو به ورته ویل څه که تاسو ته مکمل او شوی وی موږ دغه ورته ویل چې تجویز هم څه ورکوو د تجویز دغه دی چې د پښتنو د جرګې پر پښتونخوا وطن د امن راوستلو دپاره یوازینۍ د خیبر کامي جرګه چې سوې وه 6 نکات یې دي 26 نکات پر هغه باندې عمل درآمد دی یوه خبره دویمه په دا جرګه کې موږ ټول سپیچونه واورېدو یوه سړي هم دا بیان ټول دغه بیانونه کول چې موږ امن غواړو خدای نه کو بیان چې د چا نه غواړو دهشتګردي چا خوره کړې ده د قاتل نوم هېڅوک نه اخلي د ظالم نوم هېڅوک نه اخلي پښتونخوا وطن چې ترهګري دهشتګردي 80,000 زموږ پښتانه ځوانان شهیدان سوي دي 6,200 ځوانان ورک دي په لکونو انسانان معذوره دي په لکونو زخمیان دي وطن برباد دي معدنیات لوټل کېږي د دې قاتل د دې مدعي معلوم نه دی نو موږ خدا خبره کوله چې قاتل معلوم دی مدعي معلوم دی د خیبر په جرګه کې په 8 کال کې ټول کام وزیر اعلی خپله بیان کړي بله ورځ یې د سپیو د مسجد واقعه کړې وه دا خو د یو کلي د یو مسجد واقعه کړې دا په پښتونخوا وطن کې په هر کلي په هر مسجد کې دا واقعه سوې ده مګر د هغه باوجود د بنګ وزیر اعلی او دا یې واده کړې وه چې زه د خان ټایګر یم زه به قبایلي سړی یم زه به پر پښتونخوا وطن امن راولم مګر نن چې د امن انټرنیشنل تحریک پی ټي ایم نن د امن دپاره راغلی و دومره جرأت په وزیر اعلی او په جرګه کې نشته چې دته د سپیچ موقع ورکړي نو موږ به د دې وزیر اعلی او د دې ګورنمنټ نه کومه توقع وکړو بس د پښتانه کام به خپل ولس خپل تحریک خپل رهبر منظور پښتون په خپل کام به بروسه کوو پر دې وزیرانو پارلیمنت باندې نه زموږ مخکې بروسه وه نه اوس بروسه شته ډېره مننه دا نورالله ترین دی او دا د پی ټي ایم وفد چې دی دا د امن جرګې نه بایکاټ وکړو او وجه دا ده دوی وایي چې موږ سهار راغلي یو ناستو لا تر اوسه پورې موږ ته د خبرو موقع رانکړې شوه موږ بار جواب هم وکړ خو سنجیده نه و او موږ ته د خبرو موقع نه راکوله نو بیا زموږ د ناستې څه جواز نه جوړېده او دا د موږ بایکاټ وکړو د خیبر قومي جرګې کوم نماینده وفد چې راغلی و هغوی ته د خبرو موقع ورنکړې شوه او دوی بایکاټ وکړو